أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. سورہ نساء کے هاغه امور او احکام بیانول چې په هغه سره اصلاح راتلا په میانځ د بادشاہ او د رعیت کې. اوله حصہ د سورۃ شروع او پاغه کې 14 احکام او 14 قوانین ذکر کول بین الرعیت. پاغه کې احکام مخ کې ذکر شو. اول حکم ذکر کو چې حفظ د اموال د یتاماو کوي. یتیم پادشاه نو داغه د مال حفاظت کوي او داغه مال بے ځای ملګوي. بیا دویم قانون ذکر کا حفظ د انفسو د یتاما چې یتیم جنای پادشاه نو داغه سره ظلم او زیاته مکوي. بیا بل حکم ذکر کو اعطاء النحور چې خذل داغه مہرونه ور کوي. سلورم حکم ذکر کو حفظ د اموال د سفهاو چې یتیم دې کمکل دې نو داغه د مال حفاظت کوي چې تر کومه پورې خيار شوی نه دی هغه ته داغه مال مه حواله کوي. زکه یتیم به سره لوي شوی دی کاغه تر داغه مال حواله کو او هغه کما کله پويږي نه کله ځان خپل موبایل واخلي او کله جنکو ته زیلوډ کوي او کله ورته میسجونه کوي او کله ورته ټلیفون نه کوي. نو داغه مال بیا داغه نه واپس واخلا او کم چې تا سره دین او بیا ورلاغم ورکوا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النکاح. دارانګ بل حکم ذکر کو چې حقدار ول داغه حقونه ور کوي. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. بیا یوصيكم الله في اولادكم. بل حکم ذکر کو چې تقسیم الاموال بالفرائض المقدرة من الله تعالی کمیسه الله رب العزت مقرر کړی دي نو په هغه طریقه باندې مال تقسیم کړي. نننی سبق کې الله رب العزت وایي چې سورہ نساء شروع ده او خذلا داغي حقونه ور کوي د زنانو حقوق بیانول. نو الله رب العزت وی په دې باندې خپکیږي ما تلک حدود الله. الله رب العزت وی دا حد او پوله ما مقرر کړی دا او چا چې د الله او د پیغمبر تابعداري وکړه د چا چې تاسو رقم حق ته او هغه دی ورلور کو نو الله رب العزت وی جنتونه بدرکم داسې جنتونه تجري من تحت الانهار خالدین فیها وذلک الفوز العظیم. او کله چې بشارت ذکر کی نو بیا ورپسې تخویب ذکر کړي. تلک حدود الله دا پولی دا الله دی او دا احکام دا الله دی. ومن یطع الله ورسوله او چا چې تابعداري وکړه د الله او د پیغمبر د الله یدخله دنب کدلا جنات باغونو تا تاجری چروانه به من تحت الانهار نزدې ونو داغه تا سلور قسمه والے
او دا غي تفصیل بیا سورہ محمد کې راځي خالدین فیها همیشه به په دې باغونو کې وذالک الفوز العظیم او دا دې کامیابی لوی کله الله رب العزت وی فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز چې د جهنم نه بچ او جنت ته دن شو نو الله وی دا کامیاب او زنده باد دی دلته الله وی وذالک الفوز العظیم وذالک الفوز العظیم او دا د کامیابی لوی بشارت ذکر کا اوس تخویب ذکر کئ چې کومې سي الله رب العزت مقرر کړی دی او هغه حقدار ول داغه حق ورنکو نو الله رب العزت داغه سزا ذکر کئ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ او چا چې خلاف کو دا الله او د پیغمبر دا الله او د پیغمبر خلاف دا دی چې الله درته کوم حد مقرر کړی او دا غنه د خپواړو لا ويتعدى حدودا او تیر شو د پولو د الله نه يدخله نارا خالدا فيها دنبا کدل راورتا ہمیشہ بے پدے کے وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ او در پارا عذاب پکون کے ردلا عذاب بس پکنی خودے بس پکئی وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ اس داوم قانون ذکر کئی چه رد فواحشو او تطهیر الانفسو زکا دا خود حقوق شروع دی او زنانو لداغی حقون ورکڑل رب تیر مخ کے سردا دے نو کلا کلا زنانا سنا چه مست شی او بحیات طرف تلاڑ شی نو که بحیات طرف تلاڑا اسلامو گوان پیونی سی او بیا ورل سزا ورکی واللاتی آغا خزا یأتین الفاحشتا چرات لیو کرل بحیاتا من نسائکم دا خود استاسنا فاستشهدو علیہن نو گواهان اونسے پا دے خوزو باندے اربعتا منکم سلور گواهان ستاسونا دا منکم ردیر پاروئی چه مسلمانانی کافر نا چکلا یو سڑی بخپل خزبان الزام لگو نو اغب سلور گواهان پیش کئی نبی علیہ السلام چکلا دا حکم واورو یو سڑی پاسی دو نبی علیہ السلام توئی چې زما د خپل خځې سره پردې سړی وینم او بیا به زه ګواهانو پسې ګرځم نبی علیہ السلام صحابو ته وایي دې غیرتي ته وګورئ نبی علیہ السلام ورته وایي انا اغیر منکا والله اغیر مني وې زه په ډېر چند تا نه ډېر غیرتي مو الله رب العزت بیا زما نه ډېر غیرتي دی دا حکم چې الله رب العزت را لېږو نو د الله په کې حکمت و د یو سړي به خپلې ښځې سره نه لګي او ډز به یې پورته کړی چې ما دې سره پردې سړی لیدلی دی نو الله رب العزت وینا فاستشهدوا علیهن اربعه منکم واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم آغا خزا چراتی اکڑل دی بحیائتا من نسائکم دو خزستاسونا فاستشهدوا علیهن اربعه منکم نو گواهان ان سے پا دیکھو زبان دے سالور گواهان ستاسونا فَإِن شَهِدُوا کچر دی گواہیو کڑپ دی باندے او سورہ نور کے بیاد آگے تفصیل لازی فَإِن شَهِدُوا کچر دی گواہیو کڑپ دی فَأَمْسِكُوهُنَّ نو ایساری کئی دی لرا راگیر کئی دی لا فی البیوت پکورنو کے پکوٹا کے بند کو یا پا جیل کے حتی تردی پورے یا توفاہن الموتو چمڑی کی دیل رم مرگ او یجعل اللہ لہن سبیلا یاو بگرزی اللہ دیل را حکم دا قاضی کور کے بند کا جیل کے بند کا لاچ درکمی قاضی تا پیشوے ندا خدا با مردار شی چرتا پخبل مربانے او کنا پادشوا نو بیا قاضی تا پیش کا او قاضی او پاغی بانے حکم واوری او سورہ نور آیت نمبر 2 کے اللہ رب العزت بیا داغی غا سزا ذکر کئی والذان یاتیانها منکم فآذوهما کزنانو بہائی اکڑانو اللہ رب العزت داغی سزا ذکر کڑا اوز دا لکانو سزا ذکر کئی
چې دواله کاندي او غیبت پیلی وکړه نو قران وایي فآذوهما سزا ورکړي دیلا او د زنانه لپاره سزا ذکر کړی دا خدا لکه چې مذکر د مذکر سره بد پیلیو کی نو قران دا غي لپاره سزا نه ذکر کړي قران وایي فآذوهما سزا ورلا ورکړي مطلب دا چې هر څومره سزا دی ولا ورکړه نو دا کم ده حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او عدد ابو حنیفه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ذکر کوي چې دا څه کسو چې دا زنا وکړه دواله کان فاعل او مفعول دواړه د کمبر نه ښکته ورځي او بیا په دا کمبر را ورځي چې ردی به غیرت نسل پاتې نشي زکه د خنزیر غوخه الله رب العزت د دې وجنه حرام کړی دا چې دا مذکر د مذکر سره بد پیلی کوي د دې وجنه الله رب العزت د خنزیر غوخه حرام کړی دا چې دا به غیرت په انسان کې را نشي نو ولذان یاتیانها منکم فآذوهما الله رب العزت وې سزا ورلا ور کوي ولذان غدوالکان یاتیانها منکم چرات له وکړل دی بد پیلایتا منکم استاسنا فآذوهما نو سزا ور کوي دیلا چې د قوم لوط عمل وکړو نو الله رب العزت وې سزا ورلا ور کوي او هر یو قوم باندې چې الله رب العزت عذاب را لګل دی نو یو عذاب پر را لګل دی او په قوم لوط باندې الله رب العزت دوا عذابونه را لګلو زکداکار الله رب العزت ډیر زیات مبوسترینو والذان غدوالکان یاتیانها منکم چرات له وکړل دی بد پیلای تستاسنا منکم استاسنا فآذوهما نو سزا ور کوي دیلا او په دې کې شیطان ډیر زیات زور لګئی مدخل د ابن الحاج کی اور روایت ته یو عالم قول ذکر کړی دی چې هغه وایي کچره ز پاو یا پسلو جنکو باندې امانتدار وګرځول شم نو زما په خپل ځان باندې یقین شته چې دا امانت بزو ساتم خو کچره په یو بیګری الګ ما ته اوس پارل شو نو هغه وایي چې زو په دې باندې یریګم چې دا بزو نه ساتل شم ذکر دې کې د شیطان زور ډیر زیاتی والذان غدوالکان یاتیانها منکم چرات له وکړل دی بد پیلای تستاسنا فآذوهما نو سزا ور کوي دیلا فإن تابا کچره توبه خل دې دواړو واصلح درس کا عمل خپل په سنتو فاعرضوا عنهما نو مخواړو دې دواړو نا ان الله کان توابا رحیما یقینا الله دې توبه قبل ان کې مهربان واخر